طالبانو پرون مونږ او تاسو وویل چې په جسم کې یعنی په ترکیب د جسم کې اتفاق دی. اختلافي نقطه دا و چې جسم چې مرکب وای د چا نه وای نو دوه قوله و. حکما ویل چې جسم مرکب دی د چا نه د هیولا، او اهل سنت وای چې جسم مرکب دی د اجزاو. اغي ځان د پاره خپل دلیل ویلی وای مونږ چې وکتل په جسم کې دوه تاثیر دي، یو تاثیر علی الغیر او خپل تاثر قبل اول، او دا به دو شیانو تراجی کیږي، یو شی کې دواړه نشي راجمع کېدلی، دو کې به وي. نو چې په یو شی کې دواړه نشي راجمع کېدلی نو جسم کې به هیولا وي، نو دې ته محل ویلی کیږي. او جسم کې به صورت جسمی وي، هغې ته څه ویلی کېږي؟ حال. او دا حال که هیولا ده او که صورت جسمی ده، دې دواړو ته دوی جوهرین ویل. کوم شی چې مرکب من الجوهرین وي هغه هم جوهر وي. نو همدا وجه ده چې جسم بنوع دوی قدیم ګڼه او بالافراد څه شی ګڼه؟ حادث. دا د دوی ځان ته خبره وه. و تاسو یو ځل دې ته وګورئ، دی وایي ښه وهو الجوهر احترازا عن ورود المنع. دلته چراغ له او غیر مرکب کالجوهری وهو الجزء الذي لا يتجزا. جوهر چاته ویل کېږي؟ جزء. دلته ظاهر کې چا شوبه کړې ده، ویل که به دې ویلي چې وهو ولم يقل وهو الجوهر، داسې ویلي او غیر مرکب کالجوهر، داسې ونه ویلي چې او غیر مرکب چې وهو الجوهر یا وهو الجزء الذي لا يتجزا لاندې ویلي. نو دې په ځای باندې داسې پکارو چې ویلي وی چې وهو الجوهر، جوهر و جزء لا يتجزا، خو یو شی دی داسې ونه ویلې احترازا عن ورود المنع. دلته ځان وساته د ورود د منع نه، چې بأن ما لا يترك لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزا، بل لا بد من ابطال الهيولى والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك. ليتم دا حصر څه شي؟ حصر به په دې طریقه باندې پوره کېږي چې یو ځل به دغه شیان ته باطلوي، هیولا، صورات، عقول، نفوس مجرده وغیره، دا به ټول څه شی کوي ته هغه وایو. وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد. فلاسفه وایي هلکه جوهر الفرد لره وجود نشته دی. اعني الجزء الذي لا يتجزا، یعنی جزء لا يتجزا بالکل وجود نه لري، بلکې هر جزء متجزي دی. هر جزء څه شی دی؟ هر جز تجزیه قبلی. جزء لا يتجزا وای نشته، داسې یو جز نشته دی چې هغه تجزیه قبول نه کړي. وترکب الجسم انما هو من الهیولا وصورته. او ترکب د جسم چې دی نو دا وایي د هیولا او د صورت نه دی، یعنی جسم طبیعي چې دی دا جوړیږي د چا نه؟ د هیولا او د پوه شوئ؟ جسم طبیعي د چا نه جوړیږي؟ د هیولا. چې کله په دې ځای کې مازغه خلاص شو نو دا دغې خبره وه، دلیل مو ویلی وه. واقوى ادله اثبات الجزء. دا اوس دی را لګېدلی دی طالبه دا څوک چې جزء لا يتجزا ثابتوي، دوی د جزء لا يتجزا د اثبات لپاره یو دلیل وایي. نو دلیل نه تعبیر په چا سره کړی دی؟ په اقوا سره. او اقوا صيغه د اسم تبذیل ده. په صيغه د اسم تبذیل کې اشاره دی خبرې طرف ته دی چې هلکه دلایل نور هم شته، ولیکن دا کم دلیل چې دلته د اثبات د جزء لا يتجزا د پاره درته ذکر کوم نو دا پکې هغه قوي دلیل نه. یو ځل عبارت وې تاسو زه پوه کوم. انه لو وزعت كرة حقيقيتنا. دی وی کچرته کېښودلی شي کره حقیقیه على سطح حقیقي په یوه سطح حقیقي باندې، لم تماسه، نو دا کره به چې دی د دې سطح سره تماس را نشي د دې الا بجزء غیر منقسمنا، مگر د دې به ورسره تماس راځي په جزء غیر منقسم سره. په چا سره؟ دا به د هغې سره تماس راځي په جزء، داسې یو جز سره به ملاویږي چې هغه منقسم نه وي. ولې؟ اذ لو ماسته بجزئین، وای که چرته د کرې تماس د سطح سره په دو جزونو باندې راشي نو لکان فیها خط بالفعل، نو کره کې به خط راشي بالفعل. ولې؟ دو نقطونه خط نه جوړېږي، بل مې درته ویلې که نه. نو که د کرې تماس د چا سره؟
د سطح سره په 2 جزئین راشي نو کره کې به خط را پیدا شي فلم تکن کرة حقیقیه نو دا کره حقیقیه نه جوړیږي کره حقیقیه به هغې چې کومه کې خط نه وي څه نه وي طالبه تاسې ماته یو پاڼه راکړي دې تصویر ته تاسو وګورئ دا اوس طالب اسې یو مثال تاسو ته ما درکښه دا کره ده دې ځای نه تا دا خط را شروع که ها کله چې دا جسم مدور تا جوړ که نو دا د جسم مدور آخري انتها په چا باندې راځي په نقطه باندې په چا راځي دا دې ځای نه چې تا دا شی شروع کړی دی سر ته دې راورسو نو آخر کې چې تا قلم جګو نو انتهای په چا باندې راغلله په نقطه نو د کره حقیقی انتها دا یو جسم مدور دی چې په آخر کې طالب څه شی ده نقطه او دغه کره حقیقیه چې ختمیږي نو په چا ختمیږي په نقطه ختمیږي په چا ختمیږي نقطه باندې ختمیږي اوس به ته داسې کار وکړي چې د دغې جسم مدور په حق الوسط کې به ته یو محور ټک وهې د حق اوس دا خیر که زیاته کم یې خو بېله مسله ده که نه خو په دې منځ کې به طالب ته یو میخ مثلا ټک وهې نو چې کله تا میخ ټک وهه او دا میخ طالب لاندې بل سر ته ورسو دې سر کې دې ټک وهه او دې ته راورسېده نو دې طرف ته او دې طرف ته دی نه دا یو سر نه بل سر ته پورې ځامې دې دو ته قطبین ویلی کېږي دا میخ چې د ټکوالی دا یو سر نه بل سر ته ورسېده دې ته څه ویلی کېږي طالبه قطبین او په دغې قطبینو باندې دا کره راټینګه ده اوس چې په دې باندې کره راټینګه ده اوس دې ټکي ته وګوره دا کم میخ چې مثلا تا د پاسه نه ټک وهه او لاندې دې رسولی دی نو دې ته طالبه محور وایي طرفونو ته څه وایي او دا میخ نه دا چې تا ټک وه نو دې ته څه ویلی کېږي محور نو دا محور موجود دی د دغې محور په اساس چې ته کله رالګېږي د کرې ته حرکت ورکوې نو دا کره چې دی حرکت په خپل ځای باندې کوي د دغې خپل ځای نه بیرون نه وځي دا بیرون چې د خپل ځای نه نه وځي نو دا د وجې د چا نه د دې محور نه او دا خاص یو فرضي شی و تاسو ته ما جوړ که کله که ستاسو پامې طالبه د ډاکټرانو دوکانونو کې د دنیا کروي شکل وي کوم خیال کړی کره یې ځان ته په میز باندې ایښي نو چې کره یې په میز باندې ایښې ده نو کره منځ کې وي نو که مو پام یې هغه کم دغه چی کې منځ کې هغه کره چې پې ولاړی نو یو سر ده دې خوا نه هم رانه نباسلي دې خوا نه هم چې دی څه شوي دا دواړه طرفونه د کرې څه وي هله نو هلته خو لږ معمولي سورې کړي سره که نه صرف دومره چې دا کره یې پکې ټینګه کړي کنې نور خو دا خط چې دې ځای نه تا پکې دا میخ ټک وه نو لاندې بل طرف ته دې راوباسه نو چې بل طرف ته دې راوباسه نو دلته اوس که ته دې کرې ته حرکت ورکې نو دا کره حرکت په خپل ځي باندې کي د دې ځای نه وځي نه ته ټوله ورځ دا کره تاوه یو نیم میلچم اخوا طرف ته مزل نه کوي دا اخوا مزل ولې نه کوي نه اخوا ځي او نه دې خوا راځي ځکه د دې کرې په منځ کې طالبه محور موجود دی او د دغې محور د وجې نه چې دا کره حرکت کوي نو په چا باندې کوي په خپل ځي باندې کوي اوس قانون ته وګوره کله چې ته دې کرې ته حرکت ورکې که ستاسو پامې کرې ته چې کله هم حرکت ورکې نو د دې نه په منځ کې یو غټ خط منتزع کېږي کره زر تاو کوي نو هلته چې ګوري تا ته به په سترګو یو خط ښکاري او دقې خط ته طالبه چې دا په منځ کې په روغ منځ کې دا خط را پیدا کېږي د کرې منځ ته چې ګورې دغې ته څه شی وایي منطقه وایي دا کم روغ منځ کې چې دا منځ یې نه کره زر تاو کې تاسو وګورئ منځ کې به تاسو ته یو خط ښکارېږي هغې خط ته دوی څه شی وایي منطقه وایي او د دې منطقې نه بیا خطوط قطبینو ته رسېدلي تاسو بیا وګورئ دا کره چې زر زر تاویږي که نه کم پامې یو خط ښکاري هغه خط د یو بل په نسبت وړوکی دا بل ښکاري هغه غټ وي که نه جرندې ته خو هم کله کتلي که نه جرنده چې تاویږي ګوره جرنده خو یو پل دی یوه وسپان دغه یې تیږی خو لیکن ته چې ورته ګوره ته وایي چې په منځ کې څه تاویږي خطونه تاویږي او دا منځ ته چې وګورې چې هغه کم منځ کې دانې تویږي کم پامي هلته چې نږدې وګورې نو خط وړوکی ښکاري چې بیا ورپسې لږه خوا ګورې خط غټېږي بیا چې پسې ګورې خط غټېږي بیا چې پسې ګورې خط غټېږي هغه آخري سر ته چې رسېږي نو خط څه شی کېږي بیا ورپسې غټېږي نو دغه خط چې دی غټېږي نو دغه خطوط واصله دا خطوط واصله د دې یو طرف نه بل طرف نه خطوط چې دی دغه نه دلته خو دا قطبینو که نه یو قطب ده او بل قطب څه شو
او دې قطبینو ته چې ته حرکت ورکې نو دا خطوط چې د دې منطقې نه شروع شي دلته وړوکې وي غټ وي غټ وي غټ وي دا خطوط بیرته د قطبینو ته رارسېږي هلته چې ګورې دا خطوط قطبینو ته رارسېدلي دي دغې ته به یو چرخ ورکړي تاسو او کله چې ته راولګېږي دې دایرې ته دې کرې ته تا حرکت ورکړه نو یو غټه دایره را پیدا شي وړې وړې دایرې په منځ کې را پیدا شي طالبه اوس ګوره دا کمه دایره چې قطبینو ته نږدې ده نو د هغې حرکت بطیء وي او چې کمه دایره په منځ کې ده د هغې حرکت څه شی وي سریع وي څه شی وي دا سوچ هم کړی که نور نه دا پکی چې تاویږي که نه تاسو د دې پکي منځ ته وګورئ دا منځ د پکي دا تاله پکی ټوله مجموعه یو کوره فرض کوي دا منځ یې څه شی فرض کړي او منطقه فرض کړي مثلا تاسو ګورئ دا پکی دا پری چې کله په حرکت باندې شي دغې منځ غوډلي ته چې کوم ځای نږدې وي یو د دې شیانو حرکت دی یو بیا د دې پرو حرکت دی سر ته تاسو هغه بیخ ته وګورئ نو دا حرکت به ډېر ورو ورو ښکاري د دې پرو حرکت چې کوم منطقې ته نږدې دی نو څه شی ښکاري او چې سر ته وګورئ هغه حرکت نه دغه حرکت تیز ښکاري دا چې کوم چا ته نږدې دی دې منځ ته هغه سر ته چې وګورئ ډېر په دمه ښکارېږي او سره د دې نه چې حرکت د دواړو سره څه شی دی یو نو دقیق شي ته څه ویلی کېږي طالبه کره حقیقیه ویلی کېږي او اختتام د دغې کرې حقیقي چې راځي نو دا په چا باندې راځي په نقطه باندې مسله باندې خو انشاءالله تاسو پوه شوئ اوس قانون کرې حقیقیه کې دا دی چې د دې اختتام چې کېږي نو دا به په نقطه باندې کېږي او هغه نقطه جز غیر منقسمه دی نقطه څه شی دی طالبه د کرې اختتام په چا کېږي په نقطه او نقطه څه شی دی نقطه کې تقسیم نه راځي اوس که دا کره حقیقیه چې موږ راواخلو او لاندې په سطح حقیقیه باندې کېږدو نو دا کره به د سطح سره تماس په یو جز کوي په چا سره په یو جز نو یو جز د پاسه د کره کې دی چې هغه نقطه ده یو جز لاندې د سطح کې دی چې هغه هم نقطه ده نو سطح دوی مرکبه د چا نه وی الا د سطوحو نه که نو سطوح دوی مرکب د چا نه وی د خطوطو نه او خطوط مرکب وي د چا نه د نقطو نه که نه خطوط د چا نه جوړېږي د نقطو نه جوړېږي نو دا کره حقیقیه چې ته راواخلې او په سطح حقیقي باندې کېدې نو دا به تماس په یو جز غیر منقسمه کوي چې هغه نقطه ده په چا به تماس کوي دا کره به د سطح سره تماس به په چا راغلی په یو جز راغلی او جز به داسې چې هغه به غیر منقسم یا غیر منقسم جز څه شی دی طالبه هغه نقطه ده چې هر کله قانون داسې شو چې هغه نقطه ده او په هغې باندې به تماس کوي اوس که دا کره د دغې سطح سره تماس په دو جزونو وکړي لکه خط کې دو جزو نقطه دې دوه راواخلې په دو جزونو یې وکړه یعنې په دو نقطو وکړه نو دو نقطې خو ادنا مرتبه د ترکیب الخط ده خط چې جوړېږي د چا نه جوړېږي ادنا مرتبه یې دو نقطې دي چې دو نقطې دې کېښودلې دا هغه ادنا مرتبه ده نو کره کې به خط حقیقي راشي او په کره کې دوی وی خط حقیقي نه وي څه شی نه طالبه نو چې په کره کې خط حقیقي نه دی او دې کرې تماس د سطح سره په دو جزونو باندې وکړه نو دا کره حقیقیه پاتې نه شوله او سطح حقیقیه پاتې نه شوله او سره د دې نه چې موږ دا فرض کړی وه کره حقیقي او سطح حقیقي او کره حقیقي او سطح حقیقیه به هله جوړېږي چې دوی د یو بل سره تماس په جزء غیر منقسم وکړي او هغه جزء غیر منقسم چې دی څه شی دی طالبه جزء لا یتجزا دی داسې واقعي شی او دوی درته ویلې که وایي که چېرته دو جزه شي نو ترکیب د خط به د چا به د کرې به د چا سره د سطح سره په دو جزونو راشي نو کره به کره حقیقي پاتې نه شي او کره حقیقي وایي هغه ده چې هغې کې څه شی وي هله انتهای په نقطې راغلي او نقطه څه شی دی طالبه جز غیر منقسم اوس که د دې تماس د سطح سره په دو جزونو راشه نو په کره حقیقي کې به خط را پیدا شي ولې دو نقطې ادنا مرتبه د ترکیب الخط ته چې خط پکې را پیدا شي نو کره حقیقي کې خطوط نه وي نو خلاف المفروض براشي نو د دې وجه نه کره حقیقي به تماس د چا سره د سطح حقیقي سره په جز غیر منقسمه کوي او هغه جز غیر منقسمه ته چې دی څه ویلی کېږي جز لا یتجزا پوه شوئ تاسو په دې باندې ګورئ ورته اوس بیا ورته وګورئ اقوا ادله د اثبات جز انه لو وزعت دی وی که کېښودلی شي کره حقیقیه په سطح حقیقیه باندې نو د دې به ورسره تماس نه راځي مګر په جزء غیر منقسم به تماس راځي ولې اذ لو ما سطحو که د دې کرې حقیقي د سطح سره تماس په جزئینو راشي
لکان فیها خط، نو په کره حقیقیه کې به خط راشي. ولې په دو جزونو چې راغله، خو دو جزه ادنا مرتبه د ترکیب الخط ته کنه، نو ادنا مرتبه یې دا ده. نو دی کې به طالب لکان فیها خط بالفعل، نو فلم تکن کرة حقیقیه، نو دا به څه شی نشي؟ او دا موږ فرض کړی و څه شی؟ کره حقیقیه دي ته وایي چې دغې اختتام په نقطې راغلي او نقطه جز غیر منقسمه دی. نو کره حقیقیه پاتې شوله، نو خلاف مفروض راغی.